مونږه دوه قسمه علاجونه دي، یو الوپیتیک دی او یو هیموپیتیک دی. هیموپیتیک علاج چې کوم دی دا نن سبا چې کوم دی نو په پاکستان کې ډېر په کامیابۍ سره روان دی او په ټوله دنیا کې بلکې روان دی. په پاکستان کې چې کوم دی نو په دې کې بیا داسې ډاکټران صاحبان شته چې هغوی په دې کې ډېر زیات مهارت حاصل کړی دی او هغه مریضان هم چې کوم لکه په ډېر علاجونو ستړي شوي ګرځېدلي خو د هغې علاج نه شوی. په دې کې داسې مسلې دي چې که موږ د هغې ذکر وکړو چې هغه په هیموپیتیک کې د هغې کامیاب علاج شته. حالانکې بعضې ډاکټران وایي ډېر زیات ګرځېدو نه بعد هم مریض چې کوم دی نو شفا نه وي حاصله کړې. بعضې ډاکټران الله تعالی شفا هم ورچولي وي لاس کې. نو دغه کې چې که مونږ وګورو نو دې کې سینیر ډاکټران چې کوم دي هیموپیتیک فزیشن دي په هغې کې مونږ نن کوشش کړی خپل ولس او مشران پروګرام کې مونږ داسې یو شخصیت را بللی دی چې هغې د خپل ژوند ډېره زیاته حصه یعنی څه کم 40 کاله یا د 40 کاله هغې په دغه شعبه کې تېر کړي دي او په دې شعبه کې صرف تېر کړي نه دي، طالب علم په حیثیت باندې هغه په مختلف هسپتالونو کې ډیوټۍ کړي دي او بیا یې پخپله هم زده کړه کړې ده او اوس هم لګیا دی. هغه وایي چې اوس هم زه په دې دونه مودې باوجود هم زه خپله اول زده کوم، کوشش کوم، ستړي کوم، بیا د هغې په رڼا کې چې کوم دی د خلکو علاج کوم او الله تعالی په هغې کې برکت اچوي. مونږ چې کتل د دې د مریضانو یو لیست چې مونږ چک کوو نو هغې کې د دیر نه شروع شو، دیر باجوړ او د دغه علاقو نه تیبرګرې نه خلک راغلي او سوات ته علاجونه راغلي. هغه کسانو سره هم خبرې اترې وکړې دي په کلینیک کې نو هغوی له الله تعالی شفا ورکړې وه. نن مونږ ډاکټر سید حسین شاه صاحب رابللی دی په خپل ولس او مشران پروګرام کې. ډاکټر سید حسین شاه صاحب سره به خبرې اترې کوو. زموږ دا پروګرام چې تاسو واورئ امید ساتو زموږ په دې کې خپله ذاتي هېڅ پیدا نشته، زموږ پکې پیدا ده هغه زموږ د کتونکو ده هغه دا پیدا ده چې که چېرې تاسو ته داسې یو مرض خدا نه خواسته وي چې باعث ته ستړي شوي هغې تاسو ګرځېدلي تاسو خپل وس کړی وي خو هغې کې تاسو ناکامۍ سره مخ شوي یا ډېر زیات ستړي شوي وئ نو کیدای شي که زموږ د دې پروګرام نه د یو مریض هم لږ الله تعالی شفا وکړه او ډاکټر صاحب په لاس باندې هغې ته څه پیدا وشوه یا دوی داسې څه خبره وکړه چې دغه علاج کې چې کوم دی نو ستاسو څه بهتري راشي نو دا به زموږ دا هڅه زموږ د کوششونه د افغان ټلویزیون دا ستره چې کومه ده دا به سرته ورسي. په دغه کوششونو کې چې کوم دی نو نن مونږ خپل پروګرام کې ډاکټر سید حسین شاه صاحب راوبللی دی. دې سره خبرې اترې کوو، تاسو مونږ سره اوسئ په دې پروګرام کې. نو امید ساتو چې ډېر ګټور معلومات پس تاسو ته درشي. ډاکټر صاحب اول خو زه خپل افغان ټلویزیون ته په خپل پروګرام ولس او مشران کې تاسو ته په خیر رالی وایم. موږ هم ستاسو شکریا ادا کوو د افغان ټلویزیون او د شاهد خان بھائی تاسو په دې خپل پروګرام کې موږ مقرره کړه او زموږ د اواز چې کوم دی د افغان ټلویزیون په ذریعه باندې تاسو د قوم ته ورسوئ چې کوم مریضان دي هغه د الوپیتیک نه ستړي شوي دي او هوموپیتیک ټریټمنټ غواړي نو چې هغو ته زموږ دا خبره ورسي انشاءالله دا به د خیر خبره وي. تاسو د خیر دا کار چې کوئ نو په دې کې ستاسو موږ اپریشیټ کوو. تاسو ډېره مننه ډاکټر صاحب.